السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مصور رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیری ٹی وی۔ السلام علیکم، زمانم دی ڈاکٹر عرفان احمد او تاسو دا وخت ګوري ډيري ټي وي۔ کچھ علاقوں میں لمپی سکن ڈیزیز کی وبا آئی ہوئی ہے۔ جب ہمیں پتہ چلے کہ فلاں علاقے میں وبا آئی ہے تو ہمیں ایز اے ڈیری فارمر کیا کرنا چاہیے، اس پہ آج ہم نے بات کرنی۔ په ځینو علاقو کې د لمپي سکین ناجوړي راغلی ده، د دې دپاره څه کول پکار دي؟ د یو ډاکټر په حیثیت، د یو ډیری فارمر په حیثیت پر دې باندې اوس غږا کوو۔ سب سے پہلے آپ نے 1-2 دن میں ویکسین کر دینی ہے۔ لمپی سکن ڈیزیز کی ویکسین مارکیٹ میں بھی دستیاب ہے، ساؤتھ افریقہ کی ہے، ترکی کی ہے، یا گورنمنٹ کی ویکسین آپ کو دستیاب ہے تو آپ جلدی سے جلدی کروا لیں۔ تر ګردو اول ضروري ده چې تاسو ویکسین وکوئ، او 3 نومې ویکسین په مارکیټ کې دا وخت شته، ګورنمنټ ویکسین هم شته، سرکاري ویکسین، ترکیش ویکسین هم شته، افریقن هم شته. تاسو د سیار یو ملاوه شي پکار دی په 2-3 ورځو کې څو زر تر زره وکوئ، څومره زر یې کولی شئ. جو بڑے فارمر ہیں، ماڈرن ڈیری فارمنگ کر رہے ہیں، کم از کم وہ یہ کام ضرور کریں کہ اگر لیبارٹری قریب ہے آپ کے، لاہور میں تو ہے، تو آپ ویکسین لگانے کے بعد جانوروں کا 21 دن کے بعد بلڈ لیں، اس کو لیبارٹری میں بھیجیں اور بلڈ میں اینٹی باڈیز کا ٹائٹ علاقه کې که د لیبارټري سہولت موجود دی، تاسو په کار دی د ویکسین لګولو ځاخه 20 ورځې بعد 21 ورځې بعد د حیواناتو ټیسټ وکوئ، انټي باډیز ټایټر وګورئ. که بیا چېرې انټي باډیز ټایټر کم وي، بیا په کار دی چې تاسو دوباره ویکسین وکړئ. اسی طرح آپ نے بایو سیکیورٹی کا خیال کرنا ہے۔ بایو سیکیورٹی پہ ہم مکمل ویڈیو اپلوڈ کر چکے ہیں، اب وہ دیکھ لیں کہ آپ نے فارم کے اندر غیر متعلقہ بندوں کو نہیں آنے دینا، فارم کے اوپر چونے کا سپرے کا انتظام کرنا ہے، اپنے جانوروں کو باہر کے جانوروں سے مکس نہیں ہونے دینا، باہر کے جو ورکر ہیں وہ اپنا لباس وغیرہ چینج کر کے آئیں، تو آپ نے ان چیزوں کا دی هغه د بایو سیکیورټي غدی د بایو سیکیورټي عمل ویکسینیشن ځاخه بعد تر ګردو ذری عمل دی په فارم باندې په کار دی چې تاسو پر گیټ باندې سختی وي، یو خو تاسو چونک شیر دی لباره سي غیر متعلقه سړی خو په کار نه دی سي راسي، بیا که داستا ځینې ورکر داسې وي چې هغه ستا په فارم باندې کار کوي، بیا کور ته هم ځي، په کور کې هم حیوانات ساتلي، بیا کله کله داسې وي چې د په حیواناتو کې ناجوړي راغلي وي، دی له ځان سره هغه جراثیم راوړي، یو خو پر گیټ باندې چونه پرته وي، مطلب د څپلۍ د بوټان چې هغه په چونه باندې ووهل سي، او ډیپ موجود وي چې پر گیټ باندې چې له باره کومه ګاډۍ راځي، رکشه راځي، د هغه ټیرونه په دا ډیپ باندې ووهل سي. او بله خبر دا ده چې د ستاسې کوم ورکر دي، ستا مزدوران دي، د هغو جامه په کار دی چې د کار جامه یې جلا وي، چې دی له کوره راغی په کار دی داسې که څه وخت حیواناتو له ورځي کار شروع کوي، دی هغه جامه بدله کړي. او بل چې کوم تاسو حیوانات اخلي، یو خو ناجوړ حیوان خو څوک اخلي هم نه، او که بیا تاسو حیوان اخلي، بیا په کار دی چې دغه معلومات وکړئ چې هغه ویکسینیشن سوي دي که نه دي سوي. که چېرې ویکسینیشن نه وي سوي، بیا نه دی په کار ستاسو داسې حیوان واخلي او دلې یې راوړئ په خپلو حیواناتو باندې ګډ کړي، او هغه خدای مکه په هغه کې جراثیم وي او بعد کې اثر ښکاره سي ستا ګډ فارم په ناجوړي باندې اخته کړي. او بله خبر دا ده که چېرې ستا په فارم باندې چېرې ناجوړي راغله، بیا چې کومه ناجوړي راغلې ده، بیا په کار دی د هغه دپاره چې ستا کوم ورکر دی هغه جلا وي، او د روغو ناجوړیو د روغو حیواناتو دپاره چې کوم ستا ورکر دی هغه جلا وي، مطلب چې کوم ناجوړ حیوان دی هغه په کار دی چې ځان ته خپل مزدور ولري، چې مطلب له هغه څخه جراثیم و روغو حیواناتو ته نسي ولاړ. اسی طرح جو جانور جو ویکٹر بیماری پھیلانے کا ذریعہ بنتے ہیں، مثلا مکھی، مچھر، چچڑ، ان کو کنٹرول کرنا ہے، وہ انجیکشن سے ہوتے ہیں، وہ کریں، سپرے کرنی ہے وہ کریں، لیکن ان کو کنٹرول کریں. او له دې ما سوا د لمپي سکیل ناجوړي کې او دغسې نور هم په ډېره ناجوړۍ کې دا مچان، دا ورازې، دغه هم له یوه حیوان څخه بل حیوان ته ناجوړي وړي. د دغه د کنټرول دپاره په کار دی چې تاسو سپرې وکوئ، او په لمپي سکین کې خصوصا دا دواړه مچان چې دي او دغه ورازې چې موږ په پښتو کې ورته وایو، د دغو کنټرول کول ډېر ضروري دی. اور آپ نے اپنا اور اپنے جانوروں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. اللہ حافظ. د خپل ځان او د خپل حیواناتو خیال وساتئ. ډېره مننه، کور ودان، د خدای په امان.